النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أفعل في المذهب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن حارث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد ببوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. ذلك أبو داود في فرنبوك ويلده بیا مناسبت سره دا آداب فعلیه ذکر کئی استنجا قبلنا آداب فعلیه ذکر کئی استنجا په وخت کې د بول په وخت کې بول وخت کې هم مقاصد استنجا بالحجر کوي دا استنجا بالمدر کوي. نو امام ترمذی رحمت الله علیه د تباب دی او آداب فعلیه ذکر کړي چې لري دا یو آداب دی الاستنجاء لپاره استنجاء بالحجر والمدر لپاره چې بول او آیتو کې راغی نفس په استنجاء بالحجر کې نو ابعاد بدل الارشاء آداب فعلیه او ترجمه الباب کې د خبرې ضرورت ذکر می تجربه او حدیث ته روان دي. فالاول وما قدم خپل درې خبرې درې خدای دي چې حالات روات او شرح د حدیث او مسائل مستنبطه او دلته مولانا سیو یو اعتراض راځي د جواب وکړو بلکې دا وتاسو یې چې دا حدیث نه کې ظاهر تعارض وي او دا غي تفاوض کما خلاص جواب. محمد بن بشار ته شعر بندار وتوي او ما بندار عالم فائق توي سے قرار وی عبد الرحمن الثقفي ثقه او د صحابه ثقه وراوي دي ثقه دي نصيحه او ثقه وراوي دي. او مولانا سبسر دخلت چې اخر وقت حافظه کې تغییر راغلی حافظه کمزور شوی. محمد بن عمر دا صدوق د متعلق لکی دا د تعدیل لام د لفظ دی البته دې سره صدوق صحیح الحفظ راغلی یا صدوق له اوهام راغلی نو بیا جاء حشوا او چې صرف صدوق وي دا د تعدیل لفظ دی ثقه کله د درجه ده. ان ابي سلمة ابو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف مشهور صحابي دا غزوه ابو سلمة او عبد الله ينمدي دا عبد الرحمن بن عوف ویلي او عبد الله ينمدي او دا فقهاء السبعه او دا مدينه ونالي یو زمانه کې مدینه منوره کې مشهور هو مجتهدین ډیرو پکې خدا هو مشهور مجتهدین نو یو پکې دا ابو سلمة دی عبد الله. انا قلبي مغيرة بن شعبة دا مشهور صحابي دي. مغيرة بن شعبة دا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه زمانه کې وبې د بصري گورنر هغه د بصري گورنر کړو بیا د کوفي گورنر کړو دا ول د بصري گورنر بیا د کوفي او د حضرت معاويه رضي الله عنه زمانه کې چې کوفه بیا اتفاق راغی او مسألہ ختم شو د حضرت حسن د وفات نه پس نو دې د کوفه گورنر مقرر کړو مغیره بن شعبه د معاویه سره زمانه کې او سن 50 هجری کې دی وفات شوی. د سپین چې کوم جنگ د حضرت علی او د معاویه رضی الله عنهما په میان کې شو دی هغه کې بالکل خاموش وو غیر جانبدار او دا یې بسالو د نبی علیہ السلام قبر مبارک کې کله تفن کو کنه نو خلک وړيو دغه د غسل وخت کې خلک کمو صرف مخصوص کسان دا برته ورابچ او چې دفن یې کوم کسان د ګڼ ورننه وته نو دا په مقامله ونشو نو د یو چالو کو د خپل ګوته او استلا د حد کې ورغولا وی معنا ګوته پرې وته معنا ګوته پرې وته کوم دا قیمتي ګوته له حد کې پرې وته نو خلک به خدای ورکو دی ویلو نو باندې چې ځان ورکوس کړ لا حتا رسول الله مبارک په حد کې خپل نبی اته وروته دا شی دی واسه
محبت میں اور مولانا صاحب خدے سوئے ماشاءاللہ سوک اویا لکھے سوک ادیا لکھے دیکھی وین شامل ہے اور دیکھی خپل حرائر شامل ہے بعد اقدار سلور پیو وقت سلور ورخا وین دے خیر جمع کولی شدیات اور حرائر پیو وقت سلور وداکی دا نموز دیس عرب دا باچاچی وقت دید تو نخده بچی نخده تانا بیو کا بچی بیتے روڑ نان لکور بیو لجوڑ کو بیو طلاق اکما ولا بن سلور بینن دیاتا نو اویا محدثین و لکلی دی در تصوی سوک اویا یادی او سوک اتیاری بیانی لور پسیشا قال كنت مغير بن شعبوي كنت دوما ترد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر فأتى وبيغمبر مبارك نصر حاجة كرده فأتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حاجته لكن بمضاف مقدر كي يوضا النشر لمدته قضاء حاجته أو ديك يا صنعك التنزيش فأبعد إبعاد في مذهب السرميمين به في مذهب السرميمين وما هذا ذهاب سرشو أبعد في الذهاب وتللو كيل روايكم إن غير مذهبكم أسمعت لا أبعد في الذهاب إلى البراز البراز تل روايكم مذهب السرميمين أو يا مذهب في مكان لي أبعد روايكم في المذهب فلا ركي مذهب نمرات جري لا فلا ركي اليوم مكتوب تدعو فيها أو ذا أبعد ذيك المبالغة فنفسر بعودها زيادة حروف ذلك زيادة معنى وكبعودة في المذهب وأغمى مبالغة في النفسة كما مبالغة أبعد في المذهب كذا وصنع نسب لرواله وليوكو نوابي كري تصدر دفاع البندل للارشي وخلقني وفردراش ساشارك لمسلم نوابي كري تصدر دفاع نوابي بياوي بيكشت فكور كي يا أبالي كدن تصدر حاصل هذا إبعاد ضرورة مشنا لا تصدر لدري وكفكور كي أبالي كدن تصدر حاصل هذا إبعاد ضرورة مشنا لكن دنوي دا قول دا فيه نظر معنى الإخوة دا توجه بهما دا إبعاد ولله ما دا بطويل ميدان باب بروس راجي دا صدر أو جمع دا يوم وجه تصدر دي معنى وحسر نشتا وتصدر يوم وجه دا جلال ملام شب خلق بني نفادا ومراشي أو دوی مسلا إبعاد جدا أبادي بدا مجموعين پاکشي اگر چې پیغمبر علیه السلام مبارک چې څومره او د اسمان د کړي دا ټول خوشبویم کوي هغه کې بدبوئی نه و او دا امت ته چل خای نو موږ خلک چې لري لارو نو دویمه فایده سره ابادي بل سره خلاص شي د بدبوئی نه دا دیم او دریم سری چې بنده لري لارو اطمینان سره وقاله حاجت یې دې او دې یې چې مان ته تاوازو نه دي أصوك يواو نبي وشلري نارشي نخ إطمینان سر قضاء حاجت پیغمبر مبارک منتشل خی کنا او سلورن وجه سر جلد پکی اگر دے ندے سر بستا قضاء حاجت نولم لان دے جارشی کیدو کے واسان شی سونا سڑی گر دی جنا قدر قضاء حاجت پر سوچ دے بھائی پتی ہم رکھوے گا یہ قولو دے کلا سوچ رانے بیا متیال در در اور یہ سوچ دینے نہ بنا تا یہ وجہ نظر قضاء حاجت سے پرسر بزرگی کی سوچ راشی جمان خود اسمان ترازی کوئی پکا دے یا خامقار ورد دے جیسو رمضان دے اور پسیریرو کا آسان بشی فکیدو کی با آسان شی دے بنا شو نصرو مجیم نے ذکر کلی سالو یو تصدر دے جبا یو آبادی با بدویانا بچی دریم میں سوئے لکا اطمینان سرق و دسمات کے سلورم میں سوئے دو سربا او دسمات کے دو تنور نقصان کی دا سلور وجہ ونووی وی دا یو وجہ یو نا دا سلور وجہ قلت لي حديث تبن حديث سر تعارض را دا دو سر یو داری پیغمبر مبارک مبالا و ابلو سیر شوی دی على شباکت قوم یادی
और बल आयशा सिद्दीक़ा वही कि पैगंबर अलैहिस्सलाम मुबारक पर कोल के उस्मान दे करे नदे मुतअद्दिद जवाबुन इमाम की केड़ी दुआरे करता है मां तदे ताल्लुक सफर सर दे रागे ताल्लुक क्या सर दे हजरत वक़्त बिकुन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदे ताल्लुक हजर सर दे इदा कम सुबात तqawmin दे और या पकोर के केड़ी और तदे हदीस ताल्लुक सफर सर दे दा या वशवा बेंदा कि कोर के वली केड़ी आरिस लो असल दा के बाग राशा वकोर के वले कई आरिज आरिज बारान की देश माविल आरिज गर्मिन की देश आरिज दुश्मनन की देश और आरिज दाम की देश की आसिर मुत्यादे देर दरगली गलतलेनश सोमे में मौलाना सेलो असल इबाद जब वकोर के दर नकोल से दे रखा आरिज से देवाया गर्मिन की देश यखनिन की देशी खौफ का दुश्मन नम की देशी बारानम की देशी और गिरतम की देशी के उदस्मात इधर तरा कागल जज़र होगा और बयान जवातम की देशी इस उद्दौल कुछ के निपात दल पसबालन और कुछ सुबाते कड़ी ली दागी वो जबर मुआया या गवाड़ा बोल दी वाड़ा बोल कदर तन के मुसफरवार निश्ता दा खुदा हदीस और मिन्स के तारुद आरा में दाता वराना सेब जो खबर तबलाव कम वक़ाब ज़मून दाखले पढ़ो तबलाव दस फहमाता कसम दे दे लख्तो और दे कंदो दे डगुर दो बता किस भी ने रवाने दे जब जुमा तदम मंजला लांदे दो बता तक किस भी ने अल्लाह को कुर्बानी के कम नहीं दे खुदा के लोग तक किस भी ने वे खश्ता वाके लांदे पके शके करे वो पके मायान नहीं हुआ شكي بابا كخكاري دي قلبو بس شكي رسي أبادولا بيت دا أول فولي دا بلستري والفول كاني بابا كخكاري دي هم بابا لامبل هم جوارو بابا لامبل نشتاق كل رامي بابا وصور شاو دورا تولي وبخلي دي سوف بجاتي جلدانا وبابا جامي ويندلي تو كسبيني بابا طالبان الجمعي فرد فاتت بيغايول كانت كبه جامي ويندلي فايدا دونك وصور شاو بخلي دي تادا لترين مباركات बोल के दन इलेक्ट्रिक बिदार आने वाला क्या तो लोग बखरे गाता न पके सोफला पुलिस न पके जामी में दे शे न ते ओबोड़े शफल को बदी पूरू न स्कूल ओबोड़े तजित किसपी दादा मार रोयते और द्रेमा औरा दाजे पकोर के दन ने गटर जोड़ के मौलाना से दा के ली के बशी न टोले ऊपर आवाज भी बले जमा के दन ने पूरू मसा मां पकोर के दन गटर जोड़ो न इंजीनियर ने बेटा पोस्ट का मैं बोर ने समर लड़े कम मां देवे कम अस कम 50 फुट हुई बल्कि सेल फोटो हुई तो कानून दे सेल फोटो लड़े वाली हो और जैसे नहीं 50 से कम नहीं न मैं तो फुल फोर के 50 से असल फोटो जोड़ता वो गवर्नमेंट के असर देवा सारा पाके जोड़े नहीं सर सो गटोल नखती पे की गटर उसका او كان نقول ابعاد كده فعلا كده على قبض بالدنيا او ده كان نجي وده نجاسات بحب ومان كبار شيء بس وده دي حديث فكرش في مسائل الدين يوم مسألة خدا ابعاد فمن غاب بلا صراحة عبارة الناس معلومة شو غير دي معلومة شو چې مغیرت رسول الله مبارک سره په سفر کې موجود دی او سلودريمة بطريقة لإشارة النصف الموجود أبعدنا دبعوده استبالي ونكوزيوك أبعدا دير لريوالي في ثابت دير لريوالي دا ثابت وبدأ سرعة التنزيه معلوم شو إذا حاجتنا فالاستعمال سرعة التنزيه متقطع يوصل خبر المعلوم الشيء وفي الباب وباب كده عبد الرحمن بن ابي قرات روايات دي فكم كتاب के दान सारे नोट जवाब यो बड़ा मसला मालूम का इधर पैगंबर अलैहिस्सलाम दादा से हालत नकल कावल उसम दा उस्ताद दादा से हालत नकल कोल से किया दा उस्ताद सरवर के मो सफर जो वरडे लरेना दादा से हालत नकल कावल दान दे साबित हो गई हां उस वाला शू
دا عبدالرحمن ابن ابي قراد روایت دا په نسائی ابن ماجه صحیح دا ابو خزیمه کې دی. نسائی ابن ماجه منسوب صحیح ابن خزیمه. نسائی ابن ماجه صحیح ابن خزیمه. دا ابو قتاده روایت ماته نه معلوم. دا جابر روایت دا په ابن ماجه کې دی. سنن کبرا دا بیحقی کی ابن ماجه کی اور سنن کبرا دا بیحقی کی. یحییٰ ابن عبید عن ابیه ما تاسو طویل عن ابیه ولی وی لکه دی فی الباب کے صحابون مناخلی. یحییٰ کو تابعی دی قرآن زوی مشهور لکه دی ذکر کا. یحییٰ ابن عبید عن ابیه کی عبید دی داغا حیثمی پا مجمع الزمائر کی دی. سمی پسے سارا داغ کتاب دے مجمع الزوائد اور ابو موسیٰ روایت سنن کبرا دے بیحقی کے دے. سنن کبرا دے بیحقی کے اور ابن عباس روایت ابن ماجہ کے دے. ابن عباس ابن ماجہ کے اور بلال ابن حارث دام پہ ابن ماجہ کے دے. بلال ابن حارث دا پہ ابن ماجہ کے دے. دا بلال ابن حارث والبسيشة والسوي قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح بالكل صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتاد لبوله إذا بطلت قول بول دفاره ومكان كما يعتاد منزلا لكذا خوب دفاره إلى مكان طلب كي منزل أغلى جسري فكي نازل شروعه فكي خوري أو خوب فكي كي أو ضم فكي كي دا سوى كاو يعتاد ارتيادا طلب طويل كي طلب كاو. قرآن شريف في كم تعرف داريات شو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته طلب ذليخه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. راودت ما طلبك ولا راودت صيغه مفعله مبالغه لپاره کله مبالغه سره طلبك نو يرتاد طلب به او د بول لپاره یو مکان یو خاص مکان كما يرتاد منزلا لکه سړی چې د نزول ځای طلب کوي د نزول ځای کې څونه احتیاط کوي چې وګوي کوم ځای کې ته نزول کوي میږي نه وي او نور پکې حشرات نه وي او سیاره د حیوانات نه سوري وي پکې مکان اواري د غیا ځای پکې وي د خشاک ځای وي دغه څه طلب به کاو. نو دې په مسله معلومه شوه چې د بول لپاره هر ځای باندې یو خاص ځای بدن لګول. پسو کې بابول نه کې اکثر پکې جنات دي ګورې پسو او یا پکې اکثر مال غوړي نقصان بدل درته خاص ځای او هغه ځای په طرف کې چې هغه نرمي چې جات بول کې درته او هغه ځای کې پکې نه چې هغه ښکتای چې تا ته شاش را نشي. نو دې څه معلومه شوه چې د بول لپاره اختیار کاوه. بل څه معلومه شوه بهارون ته بولونه لا يتلقوا تحرز دبولنا احتياط كوا تحرز كوا دبولنا دا سيده هو چتا ترشاش نشي او تبول باندې کړم نشي دا معلومه شو. ابو سلمہ عبد الله بن عبد الرحمن امارت توحید عبد الرحمن بن عوف الزهري بنو زهري قبيله لا غزويله اور پسې شمال ناصر. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وبه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن بن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل في مستهمه وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو إسحاق حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله
ويقال له أشخص الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم القول في المختصر وقال عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منه ابن سيرين. وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. قال ابن المبارك قد وسع في القول في المختصر إذا جرى في الماء. كان عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل ولتاسو تماويل وقصاص يعني كما كراهية فترجمة الباب في ذكر شيء عام معنا وتأخر أو ذي مناسبة سري آداب فعلية ذكر كان كم ذا كلام بيتبع المكاوى رغصت معنا كبار هم فكبار هم فكلام بي ذا رشاش ذا مطيالو ذا بدأ تراشي نوجود بركة كل شيء وصفة والفعلاشي علي بن حجر ترشيوي لسيقال عبيد او احمد بن محمد بن موسى نويراني دير امام ترمذي نسائی بخاری دے ټول استاد دے درو کا استاد امام ترمذی امام نسائی اور امام بخاری او مروزی ورته وایي مروي ته منسوب دي او حافظ ابن حجر دي کی ثقة ثبت حافظ دا توصیف غیر مضبوط کا بات ہے ثقة ثبت حافظ. قال الدوروي دور الإمام الترمذي استاذان ثقتان دي. أخبرنا عبد الله بن مبارك هذا حالات من التوحيد. عبد الله بن مبارك يعني ذكر عن معمر بن راشد صاحب دا مسند عن أشعث ابن عبد الله والتوحيد. أشعث ابن عبد الله والتوحيد. أشعث أعمام ورتوي أشعث ابن عبد الله ابن جابر أزدي يوجد كذا أشعث ابن عبد الله ابن جابر أست منصوب لذلك أزدي وتوي أشعث أعمام وتوي أشعث حمولي وتوي حمولي أو أشعث حداني وتوي أشعث أعمام أشعث حمولي أو أشعث حباني أو سيقال بني مولانا سيفسر غلامي ناشوي عن الحسن مراد حسن البصري دبلان من يسار لحسن بن يسار البصري حسن بن يسار البصري مشهور تابعي لذلك ابن ثابت مولاه معطى څوک به چا معطى بمیا دی ومشهور ذات زید بن ثابت رضی الله عنه کاتب دواحد دا مولا او مولانا سے حضرت عمر سے په زمانہ کې پیدا شوه او دا مخالف حافظ ابن حجر تهذیب کې لیکل دي ثقة فقيه فقيه معنا مجتهد. انا ترغيب عبد الله بن مغفلنا دي مزدني بے عبد الرحمن کی شریک دے دری سالوے احادیث دا نبی علیہ السلام نے نقل گئے دری سالوے یو جہاد کے دے رہا ہے رسول اللہ مبارک و دوی ما سر سامان نیشتا جتا گا در و دی پجڑا روان شو دا آیت دا بحق نازل دے ولا علی الذین اذا ما اتوکا لتحملهم قلت لا أجد ما أحمل سنگری اور پسیدار آیت کی میں غلط ہے تو پورے وہ آئے کرنے ہوتا وَآيَنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ فجأة جذب حق کی آیت نازل بس راویان دی سیقات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحامانا کرده ان یقول کہ صلی بولو کہ رجل وحکم دا رجل کے خلق دا عموماً پا رجال ذکر کی کہ وقت تبعا مرادی بے مستحمه فغزل خانق پڑا مستحم وطاولے ہوئی لیکن عموماً پاکی گرم ہے وہ حمیم گرم ہے وہ استعمالی نو اس کے پاکی گرم ہے وہ نم استعمالی کی نو خالق مستحم وطاولے عرب وطنن سوا حمام ہوئے حمام ہم پدی وجہ وجہ گرم ہے استعمالی ومید تمخی نمون بیلی مستحم دا گرم وطاق حمام وقال الدليل في غمر مبارك سوري إن عامة الوسواس منه وسواس اسم المختار لك ولخاء
اکثر وسوسه منه د وجه من اجلیه ده د بول فی المستحم نه ده وہ دبی بدای بول مصدر تراجع کرا د بول میں فی المستحم ده وجه اکثر وسوسه راځي ورمرانا سے علت ذکر کرنا علت ذکر کول خشی اور مطلع علت ضرورت پیستا او خواص ته علت ذکر کا چې بیا هغه مسائل مستنبط دي نو په ډول کې چې کوم شی سبب وسوسه ویلان ته ساته ولې وسوسه راځي مولانا صاحب دغه ته بولم روست به یا ما خو کې بولم کړو اسنه رشاش نه راغلی نو بیا باندې اعلان او بیا به جامع ځان لوي نه نو په وسوسه کې به مبتلا شو او وسوسه حدیث کې راځي ان للوضوء شیطانا او داس خپل شیطان دی یقول يقال له الولهان الولهان یعنی ولا تحجر او سره حیرانتا کوي فتقوا وسواس الماء ورزان چاہتا تو جتا دا چلو شیطان در تناسے ورطو جامع پاکے نشوے وجود پاک نشو تو بیا پولا دویرہ جو پورا نیم پاک شوے خواہ پورے کے وقت بیا علام تو وہ جماعت کیا وہ بولا تبا باجی شاگر اس پڑھ دے خدای دے وقیہ پجن جندی بھی خواتے نے لگی اگلے وسوسے والو من دو چھو دی وہ کچھ آدم نہ کیا او غسل لبا شیر پاو تاتا ورندونا شیر پاو 7 کلومیٹر ہے شیرپاو تا توصیل کی بلان بل پر شیرپاو کے ویدہ اوپا پاکری دا پلی تیرے بلی اور پجی میں کلا ولی تک سوشو مدان بابا بائی ہوئے تا وسوسا دیر خلق کی دا وسوسا بیمارا چاہے پجوی خم کے مبتلا ہوئی یا دا رو دست نکی گی لگی آوی او با علی و علی پاک نشو علی او پاک نشو سوا کہو یہ وزنانا وزنان نے ان کو کالما کی ماتا بیٹے لپن کرو مسائل تلویزیون کی آزانانا میں ادھر ٹیلیفونوں پر یہ رہتی ہوئی تو برباد شو موضمہ ہو او دسنا والا بری کی دکوے شو او سوسی مری دا والی موتوی دریز لہر اندان ویندا او بس او دس کوا وین دریز من پسلو کرتو نپاکی بطرہ تا دریز پسلو نپاکی بطریز دمون سرسو لوگ بدار کے اٹھے ہوما او باغسر کرا دریز دیاتا دیفی نما بجواب ورکاو ہو غریب وسوسه والا نو بیا نو ته موبایل باندې دا مې نوچا نو کور مې ولو مرته وي مې دا تاسو یو ځانانه دا نو داخله په خاطر رحم لري ګور علي غریب پتا باندې تسلی دا پتا ورته موبایل باندې اخبار وسو خبري نو مې ما له اورو نو بیا مې ورته کولاو چې کولاو مې کړو ټلیفون یې کړو وی ځای یو مونږ چې ما پته ته ما ته ستا بیان نه اورم نو تا له موبایل باندې نو چاہتے ہیں کیا نہ مجھے تاپوس کو میں تو زمان پر خبر عمل نہیں کیا میں کہ عمل کیا ہو ذرا موبائل نہ بندوں اور کہ عمل نہ کیا بیا بندوں درتا وی خدا کوما میں خدا یو ظلم مخلاص باندے ہو باجی وی یو ظلم صرف باقی جیبا خبر ہے نا کہ میں تو زمان پر خبر عمل نہیں کیا بس یہ نہیں کہ مطاؤں مول دنے کی گلے دی معارض دا اسی میں خلیل وقت دی معارض دا لان سوک دی شیئر کہتے ہیں بس ہو پائے خدا غیر علاج تفار میں خبر میں قیامت پر ما یاد وقت ہے پاک لازم گناہگار امسال آنے پاکی پسار سرپاس جال جلال منفع و تعلیمان بدون پسار سواری دا قیامت پر یو پر کتم شدا ما توین بیو تنی نکی دیتا میں خدا درے دلتا کی اجازت شو او کدا درو دو نسیات تی پدانو گوا چولے نباس ما ته به غیر پرونه کې درې دلا او کته په پدریو دلو پاک نشوما د خدای پر موږ کوا درې دې موه هیڅ مشکل نشته وصل کې درې دا وای ښا بیا تاسو مو د پښتو له پرونو کو د مولوی صاحب تاسو خدای له خوږي بیا مور سره خبرې وکړي مور په جلا کې ما ته دعا غانې کولې ما ته وی چې استاد خاني ته په دې کې نه راو تمام او تګر مې وکړي وي او اخلاص یې پیدا نه یا خیاوله دی بار بار وته د مخلاصو په شروع ودا سره چیدا او تاسو په اوداس کو چې شګي به پیدا نه کړي چې په صابون نه پاتېږي وی تاسو له خپل خو کې کومه اخلاص وکړه مې څه چل کوي بس وی درې دره باندې کار کوي او چې بس کېږي کنه کېږي دې کومه معاملہ کوي جو خدای په غرب شبه هم داره الله به جو خدای په دا خطرناک شی دی مونږ ته باید سړی د دې بیمار وي ناموس څه کوي ګره مې نو کو مې کړې دې نه دا یو طالب وو نو بیمار کېو یو اجي سے په خپل باندې صبح یو پاسه ویلې اړې تاسو خوشتاوا عبد الله شاه ملک نو ډېر خوشتاوا هغه به
अब तरावे न कोले बाबा जी बोलते हैं अब मालिक से हो तो तरावे वाले न के चढ़ी हुई संडा तशल द रखता पोर्ता के देते हैं ऊपर संडा शल द नशी का पोर्ता तो बनो माशल तरावे के उनके शुक्र नो असल के खबर दावा या गौ सनफा के नास तो ना के तो नियत नो कनियत न केड़े नियत में स्ताव या कता से दा से केड़ी मम दे घर प्रूफ नियत में कनियत कुल खार बच्चे मम्मी बखत खता बकरा ना है मां बाबा का मुकर्रमा के बखपली और सारी दी जो पंजाबी बैतुल्लाह का महामा खोलार दे जो पंजाबी ला से गए बस बैतुल्लाह ऐसे अब ये तेरा है बस तेरा ला से महामा को जो तू की मां बैतुल्लाह का पूरा मख में न दे दशहरा से के दादा वसूल लाश में वाला किला कुनिमा में सीधा है सीधा है सर बोले यार अब पीरियड चले तब सके ये वाला है सीधा है तो बता क्या तो मुझे तेरा की सीधा है उठेला है सीधा है अरे बता रहा हूँ मां ये ना यार मेरा Datang lewat suasana, terus bersinggima. Dia boleh sata. Oh tadi lah kita tahu kan. Kamu sering kita kubur dan waswasi. Kamu sering kita kubur dan waswasi. Sama wali sebab apa pada orang kita terus tu boleh biasa. Allah panggil dia biasa. Kalau berkumpul kita nak berbuat kita sebabkan lagi balam. Terus tu dia Allah panggil berbuat kalau mau. Terus tu dia apa sih mana tu ini boleh apa mana kita. मैं बड़ी लेकिन मेरे का सदैव ही पर मंजूर अमाने की ये तक वाला मंजूर रोड सदे रेडवान और ये पकड़ा दंदन तना से तदबी होती है खैर दाई उतार न मसाले बुनियादी खबर बता दो तमाम चिरागारी ला अरे इलाज शेख निकले शेख अब्दुल हक दहलवी वाशियातुल अमात की अगर इधर चलो सरो का फसबाने बोला और खादा बोलो और तमुतियालो तबौले और डंडो बोला अगले बोला कुछ बात बताना और मत कहो कि वो निधि दिखावा का वो जेमण देना नहीं दिखावा का जेपा के और बोल देगी बस नहीं केरो दी तो यकीन रहा कि उस दमदम पौधों में मोइन देना पाकेगा बच्चे वो गुजारा के पर बच्चे यकीन देना कि उस पाके तो दमन बिल्कुल कीगी ना सवाल पैदा की बच्चे वो गुजारा के और पसेशा وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل تقول انه يوانا كده صلي صوت ده صحابي صوت انه يوانا رشتہ جهالت صحابه نقصان نے مولانا سے بس دیکھا میں رجل من اصحاب النبي جو اس مشکل نہیں بس جهالت صحابي تو نقصان نہ دے صحابي کو مجبور ان كل العقول ثابتون لا اخلاص قال موسى هذا حديث غريب وجد غرابته كما قال ضمير في كلا بدي ده حديث لغا ذکر کوي وصف ذکر کوي غریب کې غریب نه تمویل وسه تمویل کې غریب او فرد نو ته وایي چې په یو موضوع د معاذ کرامي او لري نو تخبل وجه خي لا نعرف مرفوعا مبتدا معلوم مرفوع الا من حديث اشعث بن عبد الله دې په متفرد دی یعنی چې موقوف کې راځي علاوه نور راوي نه نشتا دا موقوف شي په صحابي پورې کدا موقوف شي په صحابي عبد الله بن مغفل پورې نو بیا راوی نور مشتا او د مرفوع کې سره دی او راوی په ولای کې په کمره دي اشعث بن عبد الله ابن جابر الحديث دی او اشعث اعمام وتوي الذي حملي وتوي اشعث حداري هذا غير نمونني ويقال الاشعث الاعمى نو خیر دې خبره نه ده هم صحیح دی هم غریب دی غرابت او صحت کو جمع کیږي د جماهیر په نسبت خبره نشته ستاره ملي وسراشا وقد كره هذا مقصد الامام الترمذي داري اذا كان بعد اقوال الفقهاء ذكر كذا وقد كره قوم من اهل العلم البول في المختصر تابعوها وقالوا عامه الرسول منه تكشف خبره ودا كم مسلمانا چې باغې کې عبودريږي یا هغه مسلمانا چې کوم ځای کې تلام انت متیاد یو کې او په یو مسلمانه کې د متیاد لاندې لزه لکه اکثر د نور په مسلمانانه کې ځان له کوم نه کېدی نو خلک په دې یو د سمات کې راټول په یو په ورول لږ دا هغه نه وره دا غي نه وسوسه نه پیدا کیږي هغه بعید دی دا هغه چې کوم سوري کې ستاره مسلمانۍ وبدي هم هغه سوري کې ته متیاد دی
यादा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वसूल के कब्ले के उबूदरी की बहुत खाना के वसवसा खुदाई ने पैदा की और बसेशा वरखस फी बाद अहल इल्म और बाद उलमा पर रुखसत लगी मिनहुम मुहम्मद इब्न सीरीन मुहम्मद इब्न सीरीन मुराद सिक़तुन सबतुन मोहम्मद इब्न सीरीन हालात पर जिक्र कम करते और ताबीईन के जिक्र द ताबीर रोया माहिर याद है और रिवायत पे माना बिल्कुल नहीं मुमकिन ये वही कि रसूलुल्लाह मुबारक अल्फाज और तैयार नकल कवा और अल्फाज लिखे कि ना वही रिवायत बिल माना दे नो आए हालांकि कुल जमाहिर रिवायत बिल माना पाएंगे माही वो खैर है वो मुदत हदीस गरीब का नूर से है मोहम्मद इब्न सीरीन का हदीस ले रहते हैं जैसा वही ويقال قيل له أولي كذا كأنه يقال لا خبر بيلكيه لأن عامة الوسواس منه يكسر وسوسه للبول في المغتسل لنا فقال من دون يقال ده وقولوش قال رسول الله هو دليل كده في غمر حديث ده بجي دائما نوابيه أو طابعين مشهور يقال سر خبر وشوا يقال ذا خبر كيكي كأكثر وسوسه للبول في المغتسل لنا فقال ابن سيرين ربنا الله لا شريك له رب لهم الله لشريك نشتا وسوسه خالق بول الذي الله عليه كتبت الى وسوسه چا پیدا کړه دی بول خدا خو دی بول خدای سره شریک کړ په وسوسه کې وسوسه خالق بنده نه بندا بول نه دی څوک دی لکوایا الله دې نو طرف له شریک بولي دا دی وای وسوسه او هر سر رب الله ذو الجلال نتبول نسبت کے خدا ته حدیث نه رسیدلی یو قال سره ورته وي هم سوایو موارو چې وسوسه خالق بالکل الله دی او اسباب له تاثیر شته کنه دا اسباب مؤثر حقیقی نه دي ډېر خلک په بول په مختصر دی وسوسه ونه لګي او بعض تفکر لګي څه مطلب دا چې څوک اسباب مؤثر حقیقی کوي یا شرک دی تدرى أحيانا كده يقال لي أسباب مؤثر حقيقي يعني إذا وسوسة خالق تعبوني أو كذلك إذا وسوسة خالق صورته الله أو تعبول السبب دي كان السبب موزيشي وسوسة أو كان الله موزي لكي لکه سره چې ډاکټر نه علاج کوي نو جوړول کې خواله دي نو کله د ډاکټر په لاس او په دارو کې الله شفا واچي موزي شفا کا او کله په الله شفا ونه چې موزي شفا ته نه ګرځي نو ګوره کوم اسباب موثر حقيقي ګانې اذا بول موجود شو د وسوسه نو بیا شعر شو او کله وې چې نه دا بول سبب د کله الله موزي وسوسه ته کی او کله نکی شرک نه دی دلته یو خبره وکړم غواړي لکه څنګه په مادي اشیاء کې تاثیرات د روحاني کې مشته مادي کې مشته شابه شامی کې لیکلي دي ابن عابدین شامی چې بول فی المختصر سبب دا نسیان د حافظه خود تکتل امرت تکتل سبب د نسیان د حافظه دا باغلی کې روحاني اشیاء غیر مادي اشیاء ولم تاثیرات شته غیر مادی اشیاء ولمزلی تاثیرات شته لکه مادي د تاثیر یو خبره کوم خیر کنده گئی ما دلته درې مذهب دی او د معتزله او یو د اشاعره او د ماتوریدیه او معتزله وایي الله پاک هر د اسباب سره د خپل تاثیرات لازم غیر منفک پیدا کړي لکه او سبب د احراق دی د احراق د سره لازم غیر منفک دی کما هغه او څلور دی وای اول دا وره اثر څه دی یا خول نو دا یا خول دی وره سره دا د دې تاثیر لازم غیر منفک دی اما خول یا خول او دا عقیده ټیک نشو دا په اسباب موثر حقیقي کړل چې وره خامخا یا خول کوي نو به خامخا ګرمول کوي او به خامخا ځول کوي دا د اسباب موثر حقیقي کړل اشاعره سوي اشاعره و چې الله اسباب جدا پیدا کړی دي تاثیرات خدای جدا پیدا کړی اور جدا دي احراف جدا دي اور جدا ده برودت جدا دي نور جدا دي احراف جدا دي چاله جدا او داغي شوي جدا دي تاثیرات الله جدا پیدا کړی نو کله الله هغه تاثیر او خاصیت په سبب سره یو دی کی اکل نه چې کله په اور پخلي کې نو کله هغه موال الله له اور سره یو دی کی او ابراهيم عليه السلام یې ورته او احراق ورو ځای نشو وایي په خبره ابراهيم عليه السلام څنګه تا ورسو
پورتا اقرا کړو یو ځای نشو ابراهیم علیه السلام چې زوی راغی په چاړه باندې نو چاړه څه دی تخریق دا وشلول وکړي تخریق اړوان نه دی نو شاعر سوي اسباب جدا نه پیدا کړي خاصیتونه جدا چې له وړي خاصیت یو دی کی تاثیر خدای یو دی کی یو نه وړي نه یو دی او ماتوریدیه سوي وینا وی اسباب سره تاثیرات او خواص یو دی جدا نه دي ولازم غیر منفک مو آیا دا خدای خواخه کله چې جدا کې وکړه وسره ونه شي په خبره معتدل سوي اسباب دا غیر تاثیرات او خاصیتونه لازم دي یو دی غیر منفک جدا کیږي بنا دا په بالکل باطل دي دا او اسباب موثر حقیقت کړه ماتوریدیه سوي شابه چې یو دی دي خاصیتونه او تاثیرات او لازم غیر منفک نه دي کله الله جدا کړه ابراهیم علیه السلام او شاعر سوي اسباب جدا پیدا لري تاثیرات او خواص جدا دي کله دا تاثیر او خاصیت سره خدای یو دی کی کړه ډاکټر نه علاج وکړي شفا او سره کله خدای یو دی کی کړه خدای یو دی مدلته کې سړي موضوع المختصر دی د معتزله په نسبت باندې دا وسوسه وسه لازم غیر منفک تا نو اوس به اعتراض وکړه او د حسن بدا د محمد ابن سیرین خبره کوله او دا شاعر په نسبت باندې دا جدا او دا جدا دی اثر کې وسوسه لا کله ولا خدای راوړي وسوسه کله راشي او ما تريديه ولا وسوسه وسه لازم ده وكم لازم مولانا سيد زيد متصله مقارنه وغير منفك مو هيكله لا تلاقي كان مثلا يقول في المتصل بوسوسه فعلا نشي قال ابن المبارك وقد وسع في البول في المتصل في وسعت ففي الشهر كلا اذا جرى فيه الماء جهود ليجنا متعرفه يعني فوق زي او فوق ودري زي فوق نوجد كوره يا دندوا يا مكوا هذا بريشه او په جاري رواني دي درينا دې اون کولې شي راح جذب کوي هم نو خیر او که خوي چې وبنا جذب کوي او خوي او په دې کوا او که جذب کول یا په جوړې دي نو بیا په کې مکوا ورپسېشا قال ابو اسحاق قال عبد الله بن مبارك ورحمه سند یو ځای کوي حدثنا بذلك احمد بن عبد الامري قال من تلميذ استاذ او سيقالي عن حبان سيقالي عن عبد الله بن مبارك نقول كذا كذا الامام الترمذي ده ابدان ده لكن كتاب نوي ابواب ده ابدي كذا كذا دي بتعليق کی رسل سند متصل بالاول قال ابن المبارك تعليق ہے لیکن ابن مبارک ورته په منځ کې وړې واسطې دي نو اوسې متصل کا ابن مبارک ول زما سند دغه لګرامه ته کوم ذکر کا کوئی څه په خبره بس و دې کې سم مسائل مستمته مولانا صاحب او وایا دا وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده ابو داود كده تمام لك ابو داود كده فليس يو عدم جواز تطور في المستحب الا عدم جواز تطور في المستحب يا دري شو بجواز وصل خانه کی مکوا لين تحرز اسباب وسوسه وسوسه اسباب ځان ساته دیم چې مذمت د وسوسې معلوم شو دریم هغه صد الذرائع ورته دا نه مطلب چې هغه چاته د وسوسه پریږدي او دې نه معلومیږي چې کله یو کار وکړو صدن للباب صدن للذرائع ویګه او ما بل سوې چې دا اشاره الناس معلومه شو چې په حکم د رجل کې مرهم ده او بل مدوي چې اشیاء له تاثیر معنوي شته اشیاء ول تاثیر معنوي مشتا او بل حکم سره علت ذکر کولا حکم سره علت ذکر کول دا معلومه شو بس په مولانا سے بل کتاب دی